الحمد لله كفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم عزتمندو، د الله جل شانه طرفنا دینه بل غټه خوشحالي نشته چې ماشوم د الله دا کلام خپل سینې ته منتقل کړي. په کائنات کې دا عظیم شان خوشحالي ده د هغه والدینو لپاره چې چا ماشوم دا کتاب چې د الله جل شانه طرفنا په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی خپل سینې کې محفوظ وساتي. او دا د الله جل شانه غټ رحم او کرم دی چې الله جل شانه د خپل مقدس کتاب خدمت زموږ نه اخلي. لکه دا کتاب خپل سینې کې منتقل کول، دا محفوظ ساتل د الله جل شانه غټ اعزاز او کرم او رحم دی موږ تاسو باندې. ځکه دا کتاب خپل سینې کې موجود ساتل او بیا د کتاب په احکاماتو باندې عمل کول هغه سړی دنیا کې بهترین دی. ذکر رسول الله مبارک فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، چې دا ماشوم دا کتاب په خپل سینې کې محفوظ وساتو او مخکې د تدریس سلسله جاری وساتله. رسول الله مبارک دغه شخصیت ته بهترین فرمایلی دی. دا نه دی فرمایلی چې دنیا کې هغه سړی بهترین دی کوم چې دنیا تعلیم حاصل کی او غټه ډیګریانې واخلي او دنیا په اعلی یونیورسيټو کې تعلیم حاصل کی او بهترین دنیوي لحاظ سره ته بهترین ویل شي. دا یو فرمایي چې کوم ماشوم کوم سړی په مصلی او په پوزي باندې ناس نه وکړه او د الله تعالی د کتاب خپل سینې ته منتقل کو او د محفوظ وساتو، دغه سړی دا بهترین دی. او په دغه تعلیماتو باندې عمل وکړو دا بهترین او معزز دی. خو دغه معزز زمونږ استاسو معاشره کې په څه طریقې سره ژوندۍ تیري؟ آیا موږ دغه کوم عزت چې الله جل شانه ورکو دغه موږ خیال ساتو او کنه ساتو؟ موږ دغه قدر او احترام کو او کنه کو؟ موږ خپل ځان ته بیا سوچو. نو قرآن مجید د الله تعالی کلام دی او د الله تعالی کتاب دی. اعزاز او دا حاصل دی قرآن مجید ته چې د الله تعالی کتاب هم دی او کلام الله هم دی. مخکینی کتابونه چې څومره هغه کتاب الله لیکن کلام الله نه او قرآن مجید دا کلام الله او کتاب الله دواړه دي. ځکه الله جل شانه په خپل باندې دې تلاوت فرمایلی دی. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې کله جنتیان جنت کې داخل شي او الله جل شانه تپوس کې چې نعمتونه څنګه دي، نو حدیث مبارک کې راځي چې بیا به الله جل شانه په خپل باندې سورۃ الرحمن تلاوت فرمایي. دا کتاب الله او کلام الله دواړه دي. نو د الله جل شانه غټ رحم او کرم دی چې د قرآن مجید مسلمان په خپل سینه کې محفوظ وي. او چې کله د قرآن مجید هغه ته مونږ شاګرځولې ده، مونږ غورځولې ده، دغه د احکاماتو مونږ خیال نه ساتلې، نو دا سړی دنیا کې ذلیل ترین سړی بیا ګرځي. نو چې مسلمان معاشره څومره هغه په مصیبت کې گرفتار ده او څومره په غم او درد کې مبتلا ده، واحد وجه هغه دا چې هغه د الله تعالی دا کتاب دا شاته غورځولې ده، د احکاماتو د سپک کړي دي. شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله د مالټا نه هغه رها شو، نو په دارالعلوم دیوبند کې ناس ته خلکو ته خطاب کوي چې ما په مالټا کې 2 سبقونه یاد کړل. یو دا چې مسلمان قوم په کتاب دا شاته ورځولې دي او بل چې جهاد فی سبیل الله پرې کوي. نو چې مسلمان قوم د الله تعالی دا کلام د خپل سینې سره لګولې دي او د دې په تعلیماتو باندې عمل کړي دي، الله جل شانه دا د اسمان بلندی نه زیات چوت کړی دي.
او تاریخ ګوره چې څومره غټ خلک تیر شوي دي محدثین مفسرین تیر شوي دي هغه اکثر د غلامانه خاندان څخه زندگی هغه وابستګي ساتي اکثر داسې خاندانونه هغوی دي چې هغوی غلامانه زندگی تیر کړي لیکن چې کله د الله تعالی دا کتاب خپل سینې سره ولګو الله جل شانه هغه چوت کړ سیدنا عمر رضی الله عنه هغه د مکه مکرمه چې نگرانو نافع رضی الله عنه هغه ول استقبال تلو نو تاسو کې چې نافع د مکه مکرمه نگران دي څوک مقرر کړل نو دا فرمایي امیر المؤمنین عبدالرحمن بن ابزا وای تا خو په قریش باندې یو غلام خاندان سره نگران مقرر کړ دا د امیر المؤمنین زمانہ بعد زیات په قران پویدون کړي او زمانہ بعد زیات د قران تلاوت کوون کړي دا فرمایي چې او الله جل شانه د قران په ذریعہ سره ډېر خلک چوت کړل او ډېر خلک هغه کته شو ځکه هغه خلک کته شو کته وګورځیدل چې کوم د قران د تعلیماتو خلاف ژوندۍ تر کړه او دا قران خپل شاته وګورځو خپل سینې سره ونه لګو نو عزتمند قرآن مجید د الله تعالی کتاب دی او د الله تعالی کلام دی او د کی خصوصیت دا چې خپل ځان سره لګي نو الله جل شانه تعالی عزت درکړي او چې خپل ځان نه ورځي نو دا سه بری ذلیل کی چې دنیا کې وطن بل ذلیل ترین سړی نه بیا ځکه دا قرآن دا مسلمانانو لپاره یو ضابطه حیات دی د مطابق په ژوندۍ کوي یوازې یادول قرآن مجید او بیا نور په لدی در تدریس جاری ساتل دا د الله تعالی طرفنا د مسلمانانو باندې خصوصي رحم دی ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې دا د الله جل شانه په موږ باندې عظیم احسان دی چې دې کتاب دا خدمت زموږ داخلي دا قرآن مجید خپل سینې سره لګول لدی د تدریس جاری ساتل ادینه تعلیمات مطابق زندگی ترول دا د مسلمان هغه شیوه ده کو چېرته مسلمان لدینه خو کېږي نو دنیا کې به نورم ذلیل ترین شي او کو چېرته موږ غیر چا پر نظر وکړو چې موږ نن ولې په ارض کې وخلې کېږو مسلمان په ارض کې ذلیل کېږي واحد وجه دا چې موږ د قرآن مجید تعلیماتو ته شاکړې ده کو چېرته موږ جمعهونو کې درس او تدریس کېږي نو موږ صادر په وګوا چې 20 دوبار تر وځو تختو ځکه په جمعات کې موږ ته ناستا دا هغه ایساریدې نشو او حدیث مبارک کې راځي چې جمعات کې کوم سره تنګيږي دا منافقت یو نه خره نمونږه کوچرته دې مدرسو سره او دې جمعهونو سره دې درس او تدریس سره وابستګی نه ساتو او دوی دا شانتي پړاګه باندې پریږدو الله مکه چرته زمونږه حالاتو دا مخکینی قومونو په شانتي نشي چې الله جل شانه مونږه نورم ذلیل کی کوچرته مونږ د قران مجید ځان سره ولګو خپل سینې سره ولګو دا سه وخت راشي چې دا قران مجید مونږ د اسمان د بلندونو مجاد ان شاء الله چوت کی یارز دا چې د قرآن مجید خپل ژوندۍ مقصد جوړول د دې تاسو تدریس کول او د دې خپل بچو ته خصوصیت سره په خپل بچو باندې د تعلیم کول چې څنګه موږ دنیوي تعلیم سره فخر سره خبره کوو چې زموږ پلاني یونیورسيټي کې سبق وایي زموږ پلاني په اسکول کې سبق وایي دومره پیس جمع کوم نو دا چې موږ خپل ماشومان هغه دینی مدارس ته دینی مکتبونو ته غولیږو او په دا فخر سره دا خبره کوو چې زموږ د قرآن مجید تلاوت کوي زموږ حافظ جوړيږي زموږ عالم جوړيږي ځکه موږ سوچ دی او سوچ د موږ د دنیا کې موږ هغه شي ته هغه زیاته توجه ورکو چې هغه سم مقصد او څه غرض د موږ مخې دی ولې چې د قرآن مجید غرض هغه د موږ تاسو نظر نه پریوته دی اگر چې شته لیکن د موږ تاسو نظر په عصري تعلیم باندې په مادي قوتونو باندې دی نو دی وجنه زموږ مخې ته هغه غرض نه ښکاري چې کوم د قرآن مجید مقصد دی د موږ زیات زور تعلیمي ادارو ته ورکړي عصري تعلیم ته ورکړي خپل بچي هغه په ورځ کې یو غنټه پر جمعه ته لاغي نگراني موږ نه کوو دوارز دا چې خپل ماشومان هغه په مدارسو کې داخلول او باغې باندې فخر کول دا غوي څنګه موږ د تعلیمي ادارو د عصري تعلیمي ادارو د ماشومانو خیال ساتو دا غوي تمام ضرورتونه برابرو دا شان دي د دینی مدارسو چې کوم طلبه او طالبات هغه سبق کوي دا غوي خصوصیت سره دا غوي نگراني کول دا غوي تمام ضرورتونه برابرول ان شاء الله دا به زموږ تاسو د نجات ذریعہ ګرځي اما علينا الا البلاغ